نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي لا عدوى، بخاری روایت ده، لا عدوى د یو مریض نه بلتا خود بخود مرض نه منتقل کیږي. بده مسله ځان پويګه د عربو په ابتدایي مراحلو کې د جاهلیت په دور کې د خلکو دا یو ذهنیت جوړو چې یو مریض دی د برګي مرض دی مثلا، نو کو د سره سره لاس ملو کې یا د سره انسان خوراکو کې په یو کاسه کې نه د مرض منتقل کیږي، د یو نه بل ته مرض لګي. دا د هغه وخت غلطه نظریه و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور سره فرمایل، قولی طور سره لا عدوى د یو مریض نه بل کس ته خود به خود پخپلا مرض نه منتقل کیږي د سو پورې چې زما رب نه غوسته. دنیا کې الله رب العزت هر کار د سبب سره غنلې دی. مونږ وایو کنه دا فلانی سیز مخره مړای به خراب شي، دا سیز مکه بیمار بشي، سبب سره تړلې دی. خو یاد ساته به د سبب کې اثر اچول چا دی؟ زما رب اچولې دی. چاړه د اثر څه دی چې دا پکټ کول کوي. خو الله رب العزت موږ ته عملی طور سره خودلې چې کله کله ګوري زما حکم نه کټ کول نشي کولای. اسماعیل علیه السلام ذبح نشو کنه، چاړه په راخ کله شو. مطلب چې سبب هم د الله اثر ته محتاج دی. ور سوزول کوي خو چې کله رب وګواړي نو د خپل سوزول پرې دی. ابراهیم علیه السلام ورته لړ شو، شپږ میاشتې ور بل شو، دومره مضبوط ور سوزول نه کوي. ولې؟ الله ته اثر وچت کړی دی. دنیا کې هر یو چیز په سبب باندې مبني دی، خو دې پسې وروستو اثر زما د رب دی. نو بیماری څوک لګي؟ الله رب العزت. زما ست رب لګي. صحت څوک ورګي؟ الله رب العزت ورګي. او په دنیا کې مونږ په سبب باندې یقین دی، کو دا شی دی او کو بیماری کې، کو دا شی دی او کو کینسر لګي، کو دا شی دی او کو مرض باندې لګي. بعض وخت پته امک بدتریزی او کی مرض بونه لګي. مطلب دا دی چې دې کې اثر اچول والا څوک دی؟ رب ذل جلال دی. خدا عرب دا غلط ذهنیت جوړو چې نه یو برګي مرض والا سړی سره کو سړی کینی لاس ملو کی خوراک ور سره کی پته ته مرض لګي خود بخود. نبی علیہ السلام په دې نظریه رد فرمایلو لا عدوى د یو نه بل ته خود بخود مرض نه منتقل کیږي. یو ځل حدیث کې راغلی دی جاءه مجزوم، نبی علیہ السلام ته یو برګي مرض والا سړی رالو، په برګي مرض کې مبتلا او په دغه وخت کې دا یو شهرت چې د چا باندې برګي مرض وي او د سره لاس ملو کو یا یې وسره روټه وخوړه ته مرض لګي. دا ذهنیت جوړو. فاکل معه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسره په یو کاسه کې روټه وخوړه. اسمونه شو عملی طور سره نبی علیہ السلام دا پیغام ورکړي چې نه د یو نه بل ته ډایرکټ مرض نه لګي سو پورې چې الله نه غوسته. دا ذهنیت جوړي چې ګوره مرض کو لګي نو الله به د الله په حکم بلګي. اوس بل حدیث کې دا راغلی دی وجاءه مجزوم آخر، یو بل برګي مرض والا سړی رالو نبی علیہ السلام کولا لنبايعه چې نبی علیہ السلام سره بیعت وکړي. نو دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې مرض نږدې، فلم يمد الیه يده، لا سی وت ورنږدې نه کو د بیعت لپاره. وقال قد بايعت، وی فرمایل بس ما تا سره بیعت وکړو. اوس دلته ګوره سوال پیدا کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برګي مرض والو سره لاس ولې میلو نه کو د بیعت لپاره. نو نبی علیہ السلام دا پیغام ورکړي چې د احتیاط په درجه کې کله کله د سبب نه هم ځان منې کول شي جایز دي. خدا د خپل عقیدې اصلاح کول غواړي چې یو مریض دی الله دې نه کې په داسې مرض کې مبتلا دی چې هغه مرض متعدد دی یو نه بل ته لکه زمونږ د سوچ مطابق. نو کتب بالفرض هغه سره یو ځای روټه نه پرې لاس سره ملونه کې ځان لته کې نه د دې گنجائش تا. ولی د ځکه وکړل بالفرض چې زما ذهنیت جوړ دی بالفرض چې د یو نه بل ته مرض لګي او دا کس لاړو دا سره روټه وخوړه او د باندې الله بیماری راوسته، زما غلطه عقیده به نور مضبوطه شو. ګوره د سره روټه وخوړه د نو ته مرض لګیدو، حالان کې د باندې مرض الله لګولو، د بل باندې مرض الله لګول دی. خو زما عقیده خو به تباہ برباد شي کنه چې د سره روټه وخوړه مرض وته لګیدو. نو دوه خبره جایز دي. کته د الله په ذات د مکمل باور او یقین چې او مرض الله راولي، صحت الله راولي،
ددنه ما ته مرز ډایرکټ نه لګي خود به خود کینه مسره روټه وخوره چې دا غلطه نظریه ختم شي او کنه ځکه د لګون ته یار چرته مرز راتونه لګي نو گنجائش تا مخره وسره هیڅ ګناګار نه. نبی علیہ السلام دوانه طریقې اختیار کې امت ته خوذلې چې چا د الله په ذات باور مضبوط یقین وي کینه وسره او کنه لګ معمولی یره محسوسه مکه نه وسره هیڅ خبره نشته. بخاری شریف روایت ته حضرت اسامه رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل الطاعون رجس ارسل على طائفه من بني اسرائيل. طاعون یو وبا د وبا ودا داس یو وبا د یو ګندګي د چې الله په بني اسرائیل په یو جماعت باندې راوسته وا. واذا سمعتم به بارض ادب داده چې کله کم ځای کې تاسو وره چې فلاني ځای کې وبا ده فلا تقدموا عليه التمزه ولی مزه الته کو څوک وبا کې گرفتار وي بیمار وي داغه په وجه باندې بیمار شوی یا وفات شي او تمل تلاړې ستا الله دې نه کې نصیب کې دا بیماری لیکل شوی وا یا مرګ لیکل شوی نو کو الته تمل سوچلو شو ستا غلطه عقیده بجوړ شي ګوره وبا زده زه ترالم د دې خلکو نه ماته مولګي د بیماری نو په توري ادب چې عقیده دې خراب نشي نبی علیہ السلام فرمایي فلا تقدموا عليه التمزه ستا په نصیب کې به بیماری خو ستا عقیده به خراب شي چې د دینه ماته بیماری ولګیدا. واذا بارض وانتم بها اوس دسه علاقه کې وبا خورش و چې د پکې اوسېږي دا ول نه پکې فلا تخرجوا فرارا منه نو التنا تخت مکوا التنا د دې وجنه تخت مکوا چې څنګه زم پکې گرفتار شم د بیماری کو زم تباشم دک عقیده مساته تسوي چې الله ستا په نصیب کې لیکلي د بیماری ته بچ شي نشه بچ کې دي کته وبا زده ځکه او کنه محفوظ ځکه کو په مضبوطه قلو کې ول نه او چې مرګ لیکل شوی دی ولو کنتم فی بروج مشیده مضبوطه قلو کې مرګ به الدم دروځي د تقدیر د فیصله نه تخت مکوا. حضرت عمر رضی الله عنه شام ته روانو هغه وخت کې په شام کې وبا خوروا. بخاری شریف روایت ده عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه امیر المؤمنین ته خط راولېګلو چې حضرت شام کې وبا خوردا او ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلې دي چې کم ځای کې وبا خوروي نو التنا دبار کسته دنن نزي ادب داده د عمر رضی الله عنه په شان شخصیت ایمان والا نو فرجع من سرغ مقام تر رسیدل و نږدې و شام ته عمر رضی الله عنه ته اک زینه واپس شو. یو صحابي وته چې حضرت د الله د تقدیر نه زی د الله د فیصله نه اتفر من قضاء الله د الله د فیصله نه تختی. عمر رضی الله عنه ډېر خپل جواب فرمایلو چې زه د الله د تقدیر نه بل تقدیر ته زما ما ته خو رب ذل جلال او نبی علیہ السلام د احتیاط لارم خو دلته کنه احتیاط دا چې مزه نور کو زما په نصیب باندې دغه مرز وی نو کو زه الته و بازده علاقه کې مو کو بهر صورت ما ته بداره رسی وزه په احتیاط باندې عمل کوم لہذا په احتیاط باندې کو عمل کې اس ګناه نشتا. یو ځل چې نبی علیہ السلام د حدیثو فرمایي لا عدوا چې د یو نه بل ته خود به خود مرز نه لګي نو یو اعرابي رالو کلیوال سره ناغه تخبل واقع ذکر کا چې د الله رسول فما بال الابل تكون في الرمل كانها الضباء مو خان سرو بده ریګستاني علاقه کې ګرځو راګرځو نو یو اوخ پسې بل اوخ تړل شوی بل پسې بل تړل شوی ترتیبوار یو غټه قافله روانه او بده صحرا کې دا اوسو پشاندي ټوپونه وي یعنی یو بل سره ځان مګی را مګی روان وي. فيجيء البعير الاجرب په بده کې یو خارختی اوخ په جسمه خارخ لګیدلو هغه دغه قافله ترانه نه وته د اوخانو دغه ریول ترانه نه وته نو چې دغه پسې د اوخانو سره منډه تړلیواله جسمه او بس اومګلو رومګلو نو هغه ټول اوخانو ته خارخ مرز لګیدو نو د الله رسول تاسو خو فرمایل چې د یو نه بل ته خود به خود مرز نه لګي دا یو خارختی اوخ چې کله رانه نه وته د په وجه ټول ریول خارختی شو مرز لاحق شو. بیا د دې څه مطلب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو جمله کې جواب ورکړایلو چې ستا دا ذهن دي چې د یو په وجه د نور ته مرز لګیدو فمن اعد الاول د اولینه ته مرز لګولو کما قافله چې روانه ده
دته خو د دنه لګیدو دته د دنه لګیدو دته د دنه د اولنی ته چا مرز لګولو وجدا دته الله لګولو د نور ته الله لګولو کنه دا ذهنیت په ختم کې شوی د دنه ماته مرز لګي خود به خود نه د دنه تا ته نه لګي او تا ته مرز لګي د الله په حکم به لګي احتیاط په بنیاد ته د دې مریض سره خیر دې مکه نه خوراک وسره مکوا هیڅ مسله نشته